فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. دا جمعتونه د الله کورونه دي او ته د الله کور ته راغلی او د الله میلمه یې، ستا به د رب العالمین په نیز باندې څومره قدر وي. د دې اعتکاف لنډ مسله دا ده. اوله خبر دا ده د نبي د طریقې موافق اعتکاف کول غواړي. د الله نبي اعتکاف چې کړی دی صرف په جمعات کې کړی. جمعات نه بغیر اعتکاف نه کیږي، نه د سړو کیږي او نه د ښځو کیږي. که چېرې په بل ځای کې اعتکاف کېدلی، د ټولو نه قدرمنې ښځې په دې امت کې د محمد رسول الله بیبیانې. د الله بیبیانو، د الله د نبي بیبیانو به اعتکاف صرف په جمعات کې کاو. د محمد رسول الله په ژوند کې مې اعتکاف په جمعات کې کړی، او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی نو بیا یې مې اعتکاف په جمعات کې کړی. د دې د وجې نه که یو سړی په بل ځای کې اعتکاف کوي، دا دې ته اسلامي اعتکاف نه وایي، دې ته دیني اعتکاف نه وایي. که یوه ښځه په بل ځای کې اعتکاف کوي، دې ته اسلامي اعتکاف نه وایي. یو ځل یې عایشه رضی الله تعالی عنها زموږ او ستاسو مور مکې ته راغله اعتکاف دپاره. په مکه کې د اعتکاف په مسجد حرام کې د اعتکاف ځای نه و. کله چې هغه راغله نو هغې ځای چې نه و، سبیر نوم یو غر دی چې څوک مکې ته تللی وي نو هغه ځای کې ځان له یو ځای وکوتو، خپله خیمې هلته وواله او هلته اعتکاف ته نیت وکړو. ورور یې چې ته خبر شو، عبدالرحمن ابن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، دا خپله خور یې چې په دې حال ولیده، خپلې خور ته وایي زما خورې بئس ما فعلت، دا کار دی غلط کړی دی خورې. د اعتکاف ځای هغه جمعات دی د اعتکاف. اگر چې عایشه د رسول الله بیبي وه، اگر چې د عذر د وجې نه دا کار کاو، خو ورور یې ورته ویلی چې خورې دا کار دی غلط کړی. د اعتکاف ځای چې دی دا جمعات دی خورې. او ځکه عبدالله ابن عباس فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم د هغه به بدعات ډېر بدې شو. د الله د نبي به بدعات ډېر بدې شو. یو په بدعاتو کې عبدالله ابن عباس وایي، امام بیهقي دا اثر راوړی، یو په بدعاتو کې اعتکاف کول د ښځو دي په کورونو کې، یو په بدعاتو کې ده. د دې د وجې نه اوله خبرداره چې اعتکاف دا په جمعات کې کول غواړي. جمعات کې خیمه وال دا د نبي سنت دي، خو اهل علم یو خبره کوي چې لازمي خبره نه ده. ښه خبره خو دا ده چې ځان له د سړي یو خیمه ووایي، لکه امام بخاري باب تړی باب الاخبیة فی المسجد. ضرورت د وجې نه ځان له یو خیمه ووایه. دا خیمه والو کې حکمت دا دی چا سبه خبرې کمې کوي، یوه خوراک سوچ به دې کم شي، دارنګې د خلکو سره اختلاط به دې کم شي، خوبونه به دې کم شي، او ذهن کې به دې یو خبره پرته وي. داسې یو وخت را روان دی لکه د دې خیمې په شان ته به د یو ځای چې هغې ته قبر وایي، نه به د خبرو موقع، نه به د انیس ملګری، نه به د خوب موقع، نه به د خوراک موقع. ځان سره به سوچ کوي چې الله هغه ځای له ور روان یم، نن دې ځای کې د خپل ځان سره حساب کوم چې هغه ځای کې راته خبره لږ اسانه شي.